بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ټایمز سره امر الله یم. نن به خبره کوو په افغانستان باندې. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت نن 15 کاله پوره شو. 15 اګست 2021 کوم ته چې فعال کابل ویل کېږي چې افغانستان باندې د طالبانو حکومت راغی او د اشرف غني صاحب مزاحمت اختیار نه کړو، هغوی ته حکومت پرېښودو. په افغانستان کې د طالبانو د 15 کالو مکمل کېدو نه وروستو په افغانستان کې که موږ وګورو نو امن خو راغی، یو طرف ته به د امني او هغه خلکو چې 20 کاله جنګ تېر کړو هغه 20 کاله جنګ ودرېدو، خو د هغې نه وروستو چې کومه زندګي ده د عوامو هغه نن سبا د ډېر خطر سره مخامخ ده. په افغانستان کې د زنانو په تعلیم باندې پابندي ده، بېروزګاري ده، غربت دی او داسې ریپورټونه مخې ته راغلي دي. هغوی وایي چې بعضې مور پلار داسې مجبوره شوي دي چې خپل بچي په خرڅولو مجبوره کړي دي. په دې پروګرام کې را سره د نیشنل ډیموکریټک موومنټ صوبایي صدره میډم بشرا ګوهر صاحبه ناسته ده. د سابقه MNA ډېره مننه جي پروګرام ته د وخت راکولو. موږ وګورو جي په افغانستان نن 15 اګست دی او 2020 کې چې کوم په افغانستان باندې د طالبانو حکومت راغله 15 کاله مکمل شو. د 15 کالو مکمل کېدو نه وروسته ډېر خطر سره څه وایي دې 15 کالو د طالبانو حکومت ته په کوم نظر؟ ګوره اول خو د طالبانو څه لیجټیمسي نشته. 15 کاله تېر شول، د افغان ولس هغوی ته لیجټیمسي نه ده ورکړې. هغوی افغان ولس ته نشي نو لکه نه حکومت شته افغانستان کې 15 کاله، نه آئین شته، د ولس چې حکمراني نشته دی هلته کې، نو تباهي ده که او طالبان چې کوم راوستي دې دپاره دي چې افغانستان بیا نه تورو تیارو ته بوځي. دا پوره یو پروګرام جوړ شوی دی، دا یو پراکسي وار نه دی شروع کولو دپاره شوی دی. او که تاسو وګورئ نو طالب چې کوم دی نو هغه خو څه لکه نه افغان ولس ریپرزینټ کوي، هغه خو یو پراکسي دی، ګوډاګی دی چې کوم د بهر قوتونه چلوي، یو پپټ دی. تاسو څه وایي چې دا امریکې کېنولي دي په خپل مطابق باندې؟ هغوی خو وایي موږ 20 کاله جنګ کړی دی، د هغې نه وروسته هم امریکا ځواب دا چل دی دا خو د دوی خواهش کېدی شي دغه کېدی شي ګوډاګي څوک تښتولی نه شي. دا دوحه ډیل کې پوره یو معاهده شوې ده د افغانستان کې یو کیاس کریټ کولو لپاره. تاسو خپل انټروډکشن کې یو خبره وکړه چې اشرف غني صاحب مزاحمت ونه کړي. دا بالکل ډېره سوپرفیشل خبره ده. اشرف غني صاحب ته افغان حکومت چې کوم دی که نه او د افغان ریاست امریکې بایپاس کړی دی او طالبانو سره یې په دوحه ډیل کې خبرې کړي. دا کوم داسې سیولایزډ ملک دا کار کوي چې د هلته کې ناست کوم حکومت دی هغه دې بایپاس کړي او پخپله دې لاړه شي او دا طالب چې کوم دی دا دهشتګرد ګوډاګی دی نو هغوی سره کېناستلي دي او هغوی سره یې کوم یو معاهده کړې ده، هغه زما په نظر کې خو یو کریمینل معاهده ده او هغې وخت کې موږ غندنه یې کړې وه او موږ وایو چې دا کوم دی دا د افغان ولس تباهي ده، د افغانستان تباهي ده او د دې تباهي چې کوم زور به وي نو هغه به د پوره پښتون قوم ته د هغوی ټارګټ چې کوم و نو افغانستان شناخت چې کوم دی هغه ختمول دي، افغانیت ختمول دي، د افغان شناخت ختمول دي. هغوی د هغې لکه چې ښځې څه ټارګټ مین ټارګټ بنده وایي چې دا ټول جنګ یې ښځو نه راوستی دی، د هغوی وجود دغه کړی دی. بلکل لکه یو افغانستان په دې وخت کې که تاسو وګورئ یو زندان دی ښځو دپاره، یو تباه کن ځای دی، چېرته ته تعلیم نشې کولی، چېرته ته کار له نشې وتلی، وایي ته به غږ هم نه کوې، ستا غږ به هم څوک نه اوري. دا چې کوم دي دا د دې افغانستان د تباهۍ لهروونکي دي او دا چې کوم دا مخکې یو پراکسي وار پلان کېږي دې ځای نو دې کې به دا ټول چې کوم ځکه طالبانو ته یو پروجیکټ وه، دا د ویسټ پروجیکټ دی او د دلته ټیکهداران یې چلوي او دا تباهي ده
او د دې تباهي چې کوم دی دا 15 کاله هم نو په کار. الټیمیټلي ښځو خو ډېر مزاحمت وکړ، خو الټیمیټلي به د افغان ټول ولس راپاڅېد د دې خلاف او د دا برداشت نه بهر روان دی. دا خبره د برداشت نه بهر ده. نو د دې کې اوس نوره بله لاره نشته. دی به لږ کېږي نو هله به افغانستان ساه اخیستی. که موږ وګورو نو په دنیا کې نورې دنیا افغانستان ته نن ورځ پورې لږ روس داسې یوازینی هېواد دی چې هغوی کړی دی او پرون هغوی خارجه صاحب هم ویل دي چې موږ د نورو ملکونو سره اړیکې ټول کړي دي او ډېر ژر د دنیا په داسې وخت کې که موږ وګورو نو کوم د روس کوم عبدالله صاحب دی هغه ډېرې نرمۍ دي چې کوم د دې نه هغه مکمل هغه نظام به چلول دوی خو دې په نظام کې ډېر نرمي دا نظام به وچلېږي یا به دې سره دنیا اړیکې سیوا کړي. دا نظام چلېدی نه شي. ما خو تاسو ته وویل چې نه آئین شته نه قانون شته. هغوی دا هم وایي چې کله که کار داسې نه کېږي نو موږ به خودکش را وباسي. دا کوم سیولایزډ سوسایټي کې دا خبرې کېږي که دی خو لکه مینلی پښتانه دا د پښتنو په ضد یو پروجیکټ دی او د دی دغه دا دی چې زموږ بچي لکه د خشاکو استعمال شي په دغه کې پراکسي وار دی. هیبت الله خو اول دی راوخوځي که نه خو ښکارېدی نه شي افغان ولس ته مخامخ کېدی نه شي. دی چې څوک دی نو دا وینا چې دی لږ ښه دی او یا څه دی دا خو بالکل زه نه منم ځکه چې که د ښځو خلاف یو جنګ یې شروع کړی دی نو دی خو ډېر کمزوری که د ښځې او ماشومانو خلاف یې خپل جنګ شروع کړی دی ځکه چې افغان ولس که تورو تیارو ته بوتلل دي نو په ښځو باندې اټاک وکړي د ښځې ژوند تباه کړي. نو زما خپل خیال خو نه دی چې دا به اکسپټ کړي. تر اوسه پورې نه دي اکسپټ کړي. په کار هم نه دي. دا دوه ډیل هم په کار دی چې د دې خلاف خو کرمینل دغه وشي چې دا چا ساین کړي دي هغه زما په نظر کې کرمینلز دي. نو د هغوی خلاف خو انټرنیشنل کورټ اف جسټس او دې کې په کار دي چې اکشن وشي. او هغوی دا وایي چې زموږ اساسي ملګري شوي دي او زموږ هغې وجې سره چې ولاړل دا د دنیا خپلې او د هغوی په کوم د زنانو په سبق باندې پابندي راغورځوي هغوی وایي چې دا خپل اسلام نظام په لاره او دا نظام به موږ خورو داسې به پښتونخوا ته رارسي او هند ته به ګورئ دا خو هغوی وایي که نه یو دهشتګرد د دهشتګرد سوچ وي هغه خو یو ترهګر دی که نه هغه خو څه د ولس ښېګړې خبره به نه کوي او دا مذهب استعمالول داسې طریقې کې چې چاته کوم مذهب دی شروع او آخر کې د علم خبره کوي نو دا زما په خیال دا چې کوم دی دا ویسټ چلی مخکې هم ویسټ چلولی و که دا دی فسادونه جوړ کړي وو مخکې فساد د افغانستان فساد کې هم دی دغه خبرې مذهب به استعمال وکړو چلول خو امریکې کوي. نو دا ډېر غټ پروجیکټ دی او دې پروجیکټ کې تباهي چې کومه ده نو دا د افغان پښتون ده او دا اوس دې خوا هم راځي که تاسو کتلې نو مخکې به د فاټا پورې یو بفر زون اوس چې کوم دی پوره پښتونخوا بفر زون جوړه کړې ده طالب ته یې حواله کړې ده. نو دا زموږ راتلونکي دغه کې هم زموږ چې کوم ځوانان دي ماشومان دي هغه لکه د خشاک استعمالېږي نو دا د دی دغه دی دا به چې څو پورې افغان ولس راپا نه شي او د لر او بر افغان ولس او دی خپلو کې جرګه ونه کړي نو د دې څه بل حل شته دی دی چې کوم دین دی سره خو لجټمسي نشته دی به لکه دی وایي زموږ اساسي مجرمت دی دا ستاسو نه دي دا د افغان ولس اساسي تاسو خو یو ډله یې دهشتګرد ډله دهشتګرد ډلو خو ځای په دغه کې دی عدالتونو کې نیولو د ځایونه دا خبرې نه دي. نو زما خپل خیال دا دی چې د دی 15 کاله چې تېر شول دا هم ډېر زیات او افغانستان کې تباهي راوستې ده
دا طبعي چې کومه ده دا ډېر وخت نشي پاتې کېدی او اوس خو دنیا ومنله د چې کومې دنیا او چې چا خلکو مونږ ته به وایي چې تاسو غلط یاست او دا خو ریفارم طالبان دي او دلته کې ورله باقاعده دغه وشي که نه دلته کې خو سم جشنونه وشول جشن وشو چې دا طالب را روان دی او دا خو ډېر ښه طبعي او دا داسې دی او دا هغسې دی اسلام آباد ورله فارن منسټر جوړ شوي عمران خان هم دا خبرې کولې چې دا لکه طالب چې کوم دی دا ریفارم کوي نو مونږ وکتل چې 15 کاله کې دی هم اوس اړم وایي چې دا غلط دا زمونږ نه دي نو اول به خپل هغه دغه خو مني که نه چې کوم طبعي دی راوستی ده د هغې خو به څه اکاونټیبلټي کېږي که نه ځکه چې دا یې زور خو مونږ ته هم رارسېدلی زما خپل خیال دا دی چې دا نشي چلېدی دا نظام اډو نه داسې نظام نه دی د دهشتګردو به څه نظام وي دی وایي مونږ بهرني ملکونو یې چې مونږ دی ته ووایي چې دا به مونږ انکلوسیو نظام وي چې دی کې به ټول یو دهشتګرد ته چې ته ووایې چې انکلوسیو نو هغه به وایي چې ورېږه فلانې دهشتګرد ډله به هم پکې واچوم بله ډله به هم پکې واچوم درېیمه ډله به هم واچوم د هغې انکلوسیو به د دهشتګردو ډلې ټیک شو چې عوام چاله لیجیټیمسي نه ورکوي ولس چاله نه ورکوي دی د په آئین لاندې الیکشن وکړي نشي کولی نه شي تاسو یو خبره وکړه تاسو د مخکې دا یو سوچ و چې ملا عمر یا ټي دا د پاکستان او نن که مونږ وګورو هغوی د پاکستان سره په ګورئ دا د ګوډ بیډ طالبانو پالیسي مونږ وینو مونږ وایو چې دا ګوډ بیډ طالبانو پالیسي چې کومه ده دا د پښتنو په ضد ده او دا پالیسي ختمول غواړي دې کې زه نه منم دا ټول یو دي دا ټول یو دي او د دې جنګ یو بل سره اوس نشته دی لکه دا د ټیکهدارانو جنګ هم ورسره نشته د دې په خپلو کې چې په لږو لږو خبرو روان دي نو هغه خبره ده ګورې دا اوس هم ټول یو دي او دوی ته سپورټ میلاو دی نو د دې طبعي چې کومه ده د دې ټوله دې خطې ته به طبعي راځي او پښتانه خو یې هسې هم تباه کړي افغانستان کې تورې تیارې راوستې اوس دې خوا هم راولي دلته کې هم څه سمه رس نشته دی تاسو نن هم دا دعوه کوئ چې دا اوس هم وایي چې دا ټول بیا یو دي دا ټول یو دي دې کې خو هېڅ څوک او دا ګورې داسې څوک وایي چې دا د پښتنو ریپرزینټ کوي دا غلط دی پښتانه نه ریپرزینټ کوي دی دهشتګرد دي په کرایو باندې اوس هم ورله امریکې پیسې راځي د بهر پیسې ورته راځي سپورټ او ټرینینګ ورله هم د بهر نه خلک ورکوي نو دا چل دی چې دا ټول یو بل سره تړلي تاسو یو زړه خبر ده تاسو وایئ چې د دوحې معاهده یو بله ګندمک معاهده ده ما خو همیشه نه ګوره ما د دوحې معاهدې سره نیټ ولاړه ملکونه لاړل امن راغی ما ته ووایه امن خو په دې قبرستان کې ډېر زیات دی کوم امن خبره کوئ تاسو ما ته د امن دهشتګرد په اوس هم جنګ روان دی کیسه دا ده چې امن به ډسکرایب کوي چې امن څه دی امن څه مطلب دی بیا ته وایې چې نیټو وباسل او فلانې وباسل امریکې کوم ځای دی تباه که ما ته ګټې لوټې خو افغانستان تباهي خو افغانستان او د افغان خلکو ته راغله او اکه امریکې سره کېناستل او دوحې معاهده یې وکړه چې کوم زما په نظر کې یو کریمینل معاهده ده هغه یې وکړله او هغه یې نه پیسې اخلي دا څنګه هغه تختول دي او مونږ هغه دا چې کوم دی دی نه مخکې روس سره هم چې جنګ و نو د امریکې په امدادو او اوس هم تش پیسو له کار کوي او زموږ بچو لکه د خشاک استعمال میډم اخره کې د نه یو پوښتنه کوو چې دا 15 کاله پوره شو د افغانستان حکومت یا په افغانستان کې چې هغوی داسې د خپل د میډیا په ترو خوشحالۍ باندې 15 کاله وکړو
څه مبارکي ورکوئ، څه پیغام؟ نه زه په دې خبره پوه نه مطلب 15مه اګست چې کوم هغوی د نوې د ازادۍ په دغه مناوي چې څوک 15 طالبان حکومت چې کوم مناوي چې موږ امریکا ځغلول ده او دا زموږ د ازادۍ ورځ ده. ما خو درته وویل چې دا شرمناک خلک دي، دروغ وایي اړم دي، او که دی دومره تکړه وی نو افغانستان به دې وخت یې یرغمال کړی نو. دې وخت یې افغانستان د افغان خلکو دپاره یو زندان دی. نو دا چې کوم دي دا لیجیټیمسي نشته ان دی دا څه چیز ده، څه سیلیبریشن کوي. ګوره زه خو نه دهشتګرد نه منم، ځکه چې موږ له یې تباهي راوستلې او د بل چا ټوپک یې په خپل اوږې اخیستی دی او زموږ خلکو تباهي. تاسو وګورئ که نه طالب که دلته دی او که هلته دی نو مړی څوک؟ پښتون مړی که د پښتون حجره تباه کوي، د پښتنو بچو سکولونه تباه کوي. نو د دا دشمني خو یې موږ سره جوړه کړې ده. او چې هغه خلک بیا وایي چې دا د پښتنو ریپرزنټیټیوز دي نو هغوی له هم شرم ورکړي. ډېره مننه میډم سره د افغانستان په دې 15 کاله په کېدو باندې مو خبرې وکړې او الله پاک دې د پاکستان او د جهاد کار د افغانستان په حال باندې رحم